بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمندو مختلف قسمه وظائف چې کم دی موږ تاسو ته حایو او ښودلیم دي. خو ستاسو د قرآن مجید نه یو داسې صورت هم چې کم انسان د دې ورد کوي نو هغه ته په دنیا کې څه ملاویږي او په آخرت کې به دغه انسان ته د دې څه ملاویږي. قرآن مجید کې یو صورت دی چې هغې ته سورت کهف ویل کېږي. د جمعې په ورځ باندې چې کم انسان دا صورت ووایي نو د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې نور پیدا کوي او تر د اتو ورځو پورې هغه نور برقرار وي. بیا د دې لوستونکي ته چې څوک وي هغه ته به نور په قبر کې او د قبر نه وروسته تر قیامته پورې به ورته ورکړل کېږي. او د دې صورت لره روزانه تلاوت څوک کوي نو د هغه انسان به ایمان قوت زیاتوي او نور ایمانی ترقی به ورته حاصلیږي. او که کم سړی د شپې داسې وي چې هغه د شپې پاڅېدل غواړي او هغه له د پاڅولو دپاره څوک نه وي په خپله هم نشي پاڅېدی نو کله چې د ماسخوتن لمونځ وکړي نو د ماسخوتن لمانځه نه بعد د سورت کهف آخري 2 آیاتونه د دې تلاوت وکړي او بیا دې اوده شي نو چې دې څه ټیم پاڅېدل غواړي نو انشاءالله هغه ټیم له به د سترګې کولو شي. اوس 3 نمبر کس که یو سړی داسې وي چې هغه په قرض کې گرفتار شوی وي او هغه وایي چې یاره زه د دې قرض ادا کول راته ګران دی دا قرض نشم خلاصولی نو هغه دی د جمعې پر ورځ باندې د جمعې د لمونځ نه وروستو د سورت کهف تلاوت 2 کرته کوي او پوره په توجه سره او په تنهایۍ سره د الله رب العالمین نه دعا غواړي نو انشاءالله العزیز چې د دې انسان قرض به زر تر زره ختم شي. بل د دې صورت په ویلو سره به په قیامت کې نور رڼا ملاویږي او د دجال د مکر او فریب او فتنو نه به محفوظ وي. اول آخر 10 آیاتونه لوستونکي به د بلا او مصیبت نه محفوظ وي. که یو انسان صرف اول او آخر 10 آیاتونه وایي نو دا انسان به د بلا او مصیبت نه محفوظ وي. نو لومبنۍ خبره د هغه انسان شوه چې کم انسان د دې تلاوت صرف د جمعې په ورځ د جمعې لمانځه نه مخکې کوي نو هغه ته به تر 8 ورځو پورې نور برقرار وي. د هغې د ویلو په وجه به د 8 ورځو پورې نور برقرار وي. دویم د هغه کس دپاره چې هغه ته پاڅېدل ګران وي او هغه انسان یې د پاڅېدو دپاره صرف د صورت کهف آخري 2 آیاتونه وایي. دریم هغه انسان چې هغه د جمعې په ورځ د ماسپښین لمونځ نه بعد د قرض ادا کولو وس طاقت نه لري د جمعې لمونځ نه بعد د دې 2 پېرې ورد کوي.
څلورم هغه کس چې کوم انسان د دې تلاوت کوي نو هغه انسان به د دجال د مکر او فریب فتنو نه محفوظ وي. او پنځم هغه کس چې د دې سورت کهف 10 آیاتونه شروع کی او 10 آخر کې تلاوت کوي نو دی به د بلا او مصیبت نه محفوظ وي.